جوریج یو بزرگ تیر شوی او کتابونو زمونږ لیکلي دي تاریخ او قرآن پې ګواه دی چې څلورو ماشومانو په ورکوټي والي خبرې کړي دي د مور په غېږ کې په هغې کې یو د یوسف علیه السلام صفایي چې کوم بچي کړې وه دا ماشوم بچی و دا زانګو کې پروت و ناشنا ګویي یې کړې ده الله دې موږ او تاسو په قرآن باندې پوهه کړي عزیز مصر ته ویل موقع وګوره موقع ته موقع وګوره ټولې مسلې به حل شي په تاڼه کې دوه اسچوګانې دا یو نوم ماله نه راشي دی یو ته تبشیشي اسچو وایي تبشیشي اسچو د ده کار بیل دی او د دې بل اسچو بیل دی دا تبشیشي اسچو دی ټوله ورځ خوب کوي بس دی کار مار نه کوي چې وعه وشي نو دی لاړ شي او دی محل وګوري محل وقوع داس کوم ځای نه شوی دی غلا څنګه شوی ده غل په کومه لار راغلی دی د غل طریقه کار سو دی تبشیش وکړي نو د ده په تبشیش باندې بیا برخکار کېږي او ځکه چې دی اندازه ولګوي چې صورتحال داسې دی هغه ځای نو د یوسف علیه السلام صفایي چې کوم ماشوم کړی وه عزیز مصر ته یې ویل موقع وګوره دی ښځې ته دې وګوره او دی غلام ته دې وګوره د ده دې لمنې ته وګوره د ده دې کپړو ته وګوره د ده دې کیفیت ته وګوره په خپله به تا ته پته ولګي نو عزیز مصر هم هوښیار سړی و هغه چې لاندې باندې وکته نو هغه خپلې ښځې سره مخاطبه وکړه انکی کنتی من الخاطئین زه دې نتیجې ته ورسېدم چې غلطي ستا ده ښځې ته یې زه دې نتیجې ته ورسېدم چې غلطي ستا ده دا هوښیار خلک بهرحال او یو جوریج بزرگ تیر شوی دی امام بخاری خپل کتاب کې د هغه واقعات را نقل کوي جوریج بزرگ تیر شوی دی ډېر لوی بزرګ و او په مانځه ولاړو په نفلي مانځه په مانځه ولاړو نوافل کول او مور ورته وی جوریجه راشه چرګانو ته دانې واچوه دا چرګان ماړه کړه تاسو ته که نن سبا مور ووایي چې چرګانو ته دانې واچوه چې سبا چرګان شته نه نو څه ته به دانې واچوه چرګان ولاړ سر یې وخوړه هغه چرګان چې ډاکټرانو به زمونږ او ستاسو د صحت دپاره چې که تاسو ښه صحت غواړئ نو کورني چرګان خورئ الاړه ختم شو جوریج ته مور وی جوریجه اواز یې پرې وکړ جوریج په مانځه ولاړ دی پړکې ووې چې یو طرف ته زه د الله عبادت کوم او بل طرف ته مې مور ده یو خوا خدای دی بل خوا مې مور ده یو خوا خدای دی بل خوا مې مور ده په دې سوچ کې لاړ مور پې درې اوازه وکړه خو ده اواز ورنه کړ خو ده اواز د ورکولو لپاره په سوچ کې لاړ چې څه فیصله وکړم مونځ ختم کړم که مور له جواب ورکړم ده لا فیصله پړکې نه وه کړې چې مور وي زه خدای پاک درته د زناکارو خلکو مخونه وښایه دې ټکي باندې لږ سوچ کوئ خدای درته د زناکارو مخ وښایه یو زنا کول دي او یو د زناکارو مخ ته کتل دي مخ ته کتل څومره جرم لري مور ورته خیرې وکړې چې خیرې یې ورته وکړې صرف دومره مور خو یې خفه شوه چې زه درېیم اواز مې وکړو او دی خو مور ته همدا پته نشته چې دی په عبادت کې مشغول بهرحال یوه ښځه راله جوریج نه یې څه مطالبه وکړه او هغه واپس کړه هغه ښځه لاړه او په میاره کې یو شپون ګډې سرولې هغه سره یې بدکاري وکړه او د هغې نه ماشوم پیدا شو هغه ماشوم هغه ښځې په غېږ کې راواغسته خاندان لراله خاندان ورته دا ماشوم چېرته نه راله ویل دا خو ما سره جوریج بدکاري کړې وه او دا د هغه نه پیدا دی ځکه چې هغې ته مطالبه وکړه ښځه ډېر خطرناک شی حبائل الشیاطین حدیث مبارک کې راشي حبائل الشیاطین د انسان دپاره د ښځه د انسان د تړلو
گرفتارولو د پاره یو رسۍ او پړی دی شیطان دا په زنانه باندې سړی ډېر ښه گرفتارولی شي او دله د ښځې په باره کې ډېره ښه دوکه ورکولی شي او دغه رنګې ښځې له د سړي په باب کې دوکه ورکولی شي دا حبائل الشیاطین دي نو دې ښځې د دې جوریج نه مطالبه کړې وه هغه مطالبه ونه منله نو دې چیلنج کوي زه به تا نه تپوس وکړم نو الزام یې پرې ولګاو چې الزام یې ولګاو او خل راغلو او جوریج له هر سوران ویجاړ کړو امام بخاري چې دا قصه کوي مسالې به هم لږې لږې زده کوئ مسالې مسله ډېره زیاته ضروري یو واز نصیحتي او یو حکمي امام بخاري چې دا قصه ذکر کوي دا واقعات ذکر کوي نو د دې نه وړاندې یو باب او عنوان کینی چې دا ګلاس ما مات کو که نه نو زه به دقه شان ګلاس ورکوم زمونږ د فقه مسلې دي یو شی د ذوات القیم ذوات الامثالو نه دی نو که ذوات الامثالو نه مثل به ورکې که مثل نه قیمت به ورکې دا د ده مثل ملاویږي حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا چې به کله ښه غوندې شی پوخ کړ نو رسول الله مبارک له ویلېږه بخاري کې روایت او حضرت عایشې سره د رسول الله مبارک ورځ وه 9 ښځې وي رسول الله مبارک 9 اوقات ټیم ټیبل جوړ کړی دومره ساعت دې سره دومره دې سره د حضرت عایشې سره د رسول الله مبارک ناشته وه او زینب په یو برج کې ته څه ښه شی پخ کړی و هغه یې یوړو او دغه له یې ورکړه غلام له یې ورکوې دا به رسول الله مبارک له ورسې و هغه حضرت عایشې سره دی هلته چې لاړو چې کله عایشه پوه شوه چې دا د زینب د کور خوراک دی نو هغه غلام له یې سپېړه ورکړه هغه لوښی ته وغورځو هغه مات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تلکاري راواغسته هر څه چې پکې و هغه او لوښی یې پیوس کړ غلام ته یې ویل ته کښېنه هغه یې کښېنو حضرت عایشه یې راوغوښته او خوراک یې وکړ او د خوراک نه بعد هغه غلام عایشې ته یې ویل دله به روغ دقه شان روغ لوښی یې ورکړه او دا دې ځان له پاتې کړه نو هغه ما ته ځان سره پاتې کړه د هغې په ځای باندې روغ غلام له ورکړه او دې ته ادا بالمثل وایي څنګه لوښی مات کړی و هغه شان ته یې وله بل ورکړه ویل دا وله ورکړه خو وال ټکول یې ونه کړ جوریج له خلکو کور روان کو نو امام بخاري دا مسله کول غواړي چې تا دا دیوال راوغورځو نو همدغه شان دیوال به جوړی بس دا د شریعت حکم دی یا به د دې قیمت ورکې یا به دغه دیوال جوړی جوریج له چې کله جونګړه مونګړه ورانه کړه لاندې راکوز کړه الزام یې پرې ولګاو ویل داسې واقعیت دي تا خو داسې کار کړی دی هغه ویې ما نه دی کړی دا ښځه دروغ وایي لانجه جوړه شوه گواهی به څوک کوي یو تاریخي روایت لیکلی دی چې د دې ماشوم د مور دا سینه د دې ماشوم په خوله کې وه د جوریج د دې بچي او دغه د مور سینه پرېښوده او دوی ته توجه وکړه ورته یې ویل زما څه شی پلار هغه پلانکې شپونکی دی دا زما پلار نه دی دی ډېر متاثره شو او جوریج ته یې وی مونږ تاله د سرو زرو نه جوړو دا کور ویل نه ماله به هغه شان کور جوړ کوي کم چې زما د خټو لوټو کور و هغه شانتې به جوړ کوي بهرحال صفایي وشوه ادې ماشوم ګواهي وکړه دا د مور خیرې وي داسې خیرې وي چې خدای درته د زناکارو مخ وښایه نو جوریج د زناکارې ښځې مخ ولیده که چېرې مور ورته بل څه ویلی وی چې خدای دې په زنا کې مبتلا که نو کیدی شي چې بیا ترې نه دا شوی وی مور ورته داسې خیرې کړې وي
چې الله دې تا ته د زناکارو مخ وښیي، مخ د مخ د لیدو او د کتو دومره جرایم د مور خیرې کله کله ټک په ټک هغه قبلیږي، نو پریشانی پیدا شوه. نو د مور پلار حق دا دویم نمبر حق دی په څه شي پورې؟ په الله پورې د احسان کولو. دا بنیادي دې ته اصول وی او دې ته د قرآن مجید د حقوق العبادو اصول وی. بس مور راله، اسماء بنت ابي بکر را د ابوبکر لور ده، رسول الله مبارک ته وی زما مور کافره ده خو کله کله راشي ماله نو زه ورسره رشته پالم. رسول الله مبارک وی سلی او ته ورسره خپله رشته پاله او ته هغه مور ګڼه او ته د هغې د مور په معیار باندې خدمت، الان کې مسلمانانه د کافره ده. نو الله پسې دویم نمبر حکم دا څه شی دی؟ دا د مور او پلار دی.